زمونږ نصاب طبقاتي دی ځکه چې زمونږ د ملک نظام طبقاتي دی. سر سید احمد خان پالویګړ کې کالج جوړ کړو نو چې سر سید احمد خان کالج جوړ کړو نو صاحبزاده عبدالقیوم خان خو هم جوړ کړو که نه دې پکې ولې نشته چې کوم نصاب فقط ماته د لیکلو لوستلو چل ښیي داسې نصاب چې یوازې په یکم باندې ماته د تنخواه د اخیستو چل ښیي دغسې تعلیم چې هغه علم نه دی هغه فقط هنر دی موږ پې پیسې ګټو دا زموږ نه دی پکار چې څنګه دی داسې پکار نو او چې څنګه پکار و نو داسې نه دی. کتونکو د غږ نیوز پروګرام لټونکي درته هرکلی وایم. نننی پروګرام د پاکستان د تعلیمي نصاب په هکله دی. په یادې موضوع د ښاغلي ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی صاحب او ښاغلي فرهاد محمد غالب ترین صاحب سره د غږ نیوز همکار مراد یاسین مرکه کړې چې زه د مرستیال کوربه بهیس تاسو ته وړاندې کوم. اول راځو د نصاب په اهمیت او په ملک کې د مرویجه تعلیم نصاب په هکله د څېړنیګار ادیب او په باچا خان یونیورسټۍ چارسده کې د پښتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی صاحب ناقدانه نظر اورو چې هغه مهمو نکتو ته اشارې کړي چې له وجې په نصاب ټکونه کیږي. کله نه چې د لیک او د لوست تاریخ موجود دی نو تعلیمي ادارې شته او چې تعلیمي ادارې شته نو هلته نصاب خامخا دی. اوس دا سوال انسان په ذهن کې راولاړېږي چې نصاب د څه دپاره او نصاب څه شی دی نو دا خبره موږ ته معلومه ده چې نصاب د دې دپاره تیاریږي چې یو ملک لا یو قام لا داسې شهریان ورکول چې هغه نه یوازې خپل ځان بلکې د ځان سره ټول ولس یو قدم مخې ته بوځي هغه په فکري لحاظ هغه په تهذیبي لحاظ هغه په تمدني لحاظ او هغه د ژوند په هر اړخ کې د نورو قومونو سره د سیالۍ جوګه کړي او دغسې په ټوله دنیا کې چې څومره قومونه پراته دي دغه قومونو په نومونو باندې یا د هغو په حساب باندې ملکونه موجود دي نو هغې په سرکاري توګه یا په شخصي توګه چې کومې ادارې چلی هغې ته نصاب ایښودلی دی. موږ په دې باندې پوهېږو چې د دنیا زیاتره دغسې ملکونه چې نن د اقوام متحده غړي دي او شته دا د یو خاص مقصد دپاره د یو خاص تاریخي پس منظر سره په وجود کې راغلي دي. مثال موږ په برطانیه یاد کړو چې برطانیه د ډېرې پخوا نه هم د دغه خلکو د استوګنې وطن دی د دغه وطن دفاع هم دغه خلکو کړې ده دغه خلکو یو پخوانی لرغونی خپل تهذیب هم ساتلی دی او د دغه تهذیب په حواله د دنیا سره د سیالۍ غړۍ وهلې ده او د هغې نصاب هم په دې باندې ولاړ دی چې د تاج برطانیې چې کوم عظمت او لویي په تاریخ کې ښودلې ده دغه عظمت او لویي دی برقرار وساتلی شي او لا پسې دې په هغې کې اضافه وشي د دې لپاره هغه برطانوي قام تیاروي. همدغسې روسي قام چې موږ کله په نظر کې ګورو نو د کال 1919 نه پس هلته یوه خاصه نظریه راغلې ده چې هغې په هغه ټولنه باندې خاص اثرات هغې مرتب کړي دي. د هغه ځای نصاب د دې خاطره دی چې دغسې طبقاتي مبارزه د قامونو د ولسونو د طبقاتو د هغې د مفاداتو د ساتنې دپاره او بیا د هغې سره چې کوم د هغې سره سیال دي یا د هغې سره په ضد کې چې کوم قامونه دي د هغې یعنې د هغه خپل نظام د دفاع دپاره د خارجي یرغلونو که هغه فکري یرغلي که هغه وسلوال یرغلي او که هغه تهذیبي یرغلي د هغې د خپل خاورې د دفاع دپاره خلک تیارولي او په هغه خلکو کې یو افتخار ورچولي چې تاسو د یو داسې قام سره تاسو د داسې خاورې سره تعلق لرئ چې ستاسو خپله یوه ځانګړتیا ده. دغسې د عرب ملکونو دغه دي د نصابونه دي هم په دې بنیاد باندې ولاړ دي. زما ګنداره تهذیب چې چارسده سوات او دا ټوله سیمه د هغې یو خاص ټاټوبی پاتې شوی دی ما ته په بدل کې کم تهذیبي اثرات راپاتې دي کم سړیتوب یې ما کې پیدا کړی دی کم عدم تشدد او د امن فلسفه ما ته راپرېښې ده او زما دپاره څومره قیمتي او شتمنه تهذیبي اساسه ده دا خبره ما ته نه ښودلی کېږي
دا خبره بیخي ماته نه ښودلی کېږي چې ستا د دې سیندونو د دې چینو د چنارونو ستا په ذهن باندې یعنې کم مثبت اثرات وړي دي. ما ته د جنګ او د جدل ډیر زیات هغې ما ته ښایسته ښکاره کړی دی او زه هغې ته جذباتي او نفسیاتي طور یعنې تیار کړی ما ته د طارق بن زیاد قصې کېږي چې ټولې کښتۍ وسېزلې. ما ته د محمد بن قاسم قصه خو کېږي چې هغه راغی او دیبلې وو تر ملتانه پورې راغی صیبه. ما ته خو دا قصه کېږي چې مثال شهابالدین غوري لړ هندوستان یې ووه صیبه. اوس دا خبره په کار خو دا و چې زما په کتاب کې دا ماته ویلی وی چې رسول علیه السلام دا تک سپین ښایسته سپېڅلی دین چې د امن دین دی دی پلانکي ځای ته ورسو هلته یې دښمنۍ ختمې کړې، هلته یې تربګنۍ ختمې کړې، هلته یې طبقاتي تصورات او هندوانه تقسیمونه یې ختم کړه، هلته یې عدل او انصاف را اوس پکار دی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د انصاف مثالونه پکې زیات وي. د بده مرغه دلته کې د هغه کسانو ذکر دی کم چې د ټوپک دی، کم چې د تورې دی. دویمه دا طبقاتي ده. زمونږ نصاب طبقاتي دی ځکه چې زمونږ د ملک نظام طبقاتي دی. چې کله نظام طبقاتي دی نو د هغې دپاره دا په طبقاتو کې ساتل دغه استحصال له دوام ورکولو دپاره نصاب ضروري دی چې قام منتشر وساتي. دلته کې د ټول نه وړاندې یو غیر فطري تقسیم د مذهبي او د دنیوي تعلیم په منځ کې دی. یعنې علم په منځ کې کرښه راښودلی شوې ده چې دا نیم علم دا مذهبي دی او دا نیم چې دی دا دنیوي دی. نو د ټول نه لوی ظلم خو دا شوی دی. بیا چې کوم دنیوي علوم یا جدید ساینسي علوم یا اثري علوم دي د دې دپاره بیا ادارې جدا جدا ایښودي دي. یو هغه لوړې درجې ادارې دي چې هغه د آکسفورډ یونیورسټۍ یا د بلې د اثر لاندې دلته د انتهایي شتمنو خلکو دپاره جوړې دي. هلته نصاب تعلیم او بیا په هغې کې تربیت په دې انداز باندې دی چې هلته خدمتګار نه تیاری حاکمان تیاری. د هغې سوچ دا چې هغې د قام خدمت ونه کړي بلکې د قام نه د خدمت والي. بیا د هغې نصاب په یو ډول دی، تربیتي په یو ډول دی. دویم بیا هغه شخصي سکولونه دي چې هغه عام یعنې د عامې درجې شخصي سکولونه دي. په هغې کې نصاب په داسې انداز کې په انګریزۍ کې ایښودلی دی چې زمونږ ماشومان ټول ژوند هم دغه د انګریزۍ د زده کړې دپاره لګیا دي، منډې وهي، ښه ډېرې پیسې او دغه خرج کوي، خو په نتیجه کې د ده نه انسان جوړېږي ښه انسان، یا د ده نه ښه مسلمان، یا د ده نه ښه پاکستانی شهري، یا یو ګټور ښاري د ده نه نشي جوړېدی. بیا زمونږ سرکاري تعلیمي ادارو کې بیا نصاب په داسې ډول باندې تقسیم جوړ کړی دی، تیار کړی دی چې هغه هم زمونږ نه د شعور خاوندان، یعنې د تنقیدي شعور، د تخلیقي صلاحیت یا د تحقیقي صلاحیت زمونږ نه شهریان نشي جوړولی، انسانان نشي جوړولی. مونږ چې خبرې کوو نو په نتیجه کې څه شی کوو. ګوره تاسو وګورئ موږ د شکسپیر مثال ورکوو، د ورډزورث ورکوو، د افلاطون او د سقراط ورکوو، یا د امریکې د کم دانشور ورکوو. آیا زما سره غني خان نشته چې زه دغه مثال ورکم؟ زما سره افغان نیپولیون عمرا خان د جندول شته که نشته دي؟ زما سره سرتور فقیر شته، زما سره حاجي صاحب تورنګزی شته، د سیاست په میدان کې زما سره باچا خان شته، او زما په کتاب کې د دغه خلکو ذکر نشته. نو دې مطلب دی چې د پښتون لپاره دا نصاب نه دی، یا په بله معنا کې د طبقاتو په حساب باندې دا د غریب سړي لپاره نه دی. غریب سړی دې ته تیاری چې د خادم جوړ شه، د دغه چارواکو دپاره د دغه لوړو طبقو خدمت وکړه، د هغې په جایدادونو کې د هغې په بینک بیلنس کې اضافې وکړه، او ته د فکر خاوند کېږه مو، ته د خپلو حقوقو غوښتنه مه کوه. د خپل ولس نه هم زه دا مطالبه وکړم چې راځئ داسې نصاب نه لولو چې کوم نصاب فقط ماته د لیکلو لوستلو چل ښیي، داسې نصاب چې یوازې په یکم باندې ماته د تنخوا د اخیستو چل ښیي. دغسې تعلیم چې هغه علم نه دی، هغه فقط هنر دی، موږ پې پیسې ګټو، دا زموږ نه دی پکار. 21مه پېړۍ ده، د
د ترقۍ زمانہ ده، د ترقۍ تصورات دي، د ترقۍ چاپېرچل دی. موږ په سیالۍ کې شاته پاتې کېږو. د تعلیم یافته خلک د اواز پورته کړي چې دا نصاب موږ ته نه دی پکار. موږ له زموږ د مرضۍ زموږ د غوښتنو سره سم نصاب پکار دی. د حکیمزي صاحب د خبرو وروسته اوس راځو محقق او ادیب ښاغلی فرهاد محمد غالب ترین صاحب له چې هغوی د تعلیمي نصاب په هکله څه رایه لري. یاد دې وي چې ترین صاحب څو کالو وړاندې د صوبې په سر د نصاب جوړونکې ډلې برخه هم پاتې شوې. تعلیم نصاب ده او نصاب تعلیم دی، دواړه دا یو بل سره لازمه ملزوم دي. او نصاب څنګه پکار دی او نصاب څنګه دی او پکار څنګه دی او پکار څنګه وو نو چې څنګه دی داسې پکار نو او چې څنګه پکارو نو داسې نه دی. زموږ نصاب موږ ته کم ثقافت منتقل کوي. د سره خو پکې ثقافت نشته، تاریخ پکې نشته، تمدن او تهذیب او کلچر یې لکه یو څیز پکې نشته. تاریخ څه دی؟ سر سید احمد خان په علیګړ کې کالج جوړ کړو. نو چې سر سید احمد خان کالج جوړ کړو نو صاحبزاده عبدالقیوم خان خو هم جوړ کړی که نه، دې پکې ولې نشته؟ د صاحبزاده عبدالقیوم خان څه ګناه کړې وه او دې بل څه داسې اسمان راکوز کړی. دا آزادۍ تحریک فلانی فلانی د آزادۍ تحریک خو نه، خو تحریک پاکستان یې چلولی و. د آزادۍ تحریک خو چا نه دی چلولی. د آزادۍ په تحریک کې چې دلته خلکو څونه حصه اخیسته ده، زه خو په دعوا او خو په کلکه دا وایم چې په ټول هندوستان کې د آزادۍ لپاره دومره کار چا نه دی کړی. او انګریزان کتلي مې د پښتنو بدقسمت او بدبختو د لاسه تللي دي چې دوی د کانګرس سره ملګري شول، هغې یې مجبوره کړه چې دا ملک پرېږدي. دی حکومت یې نشو کولی، یو ورځ یې مرام نه دی کړی. او دا څه شی و؟ تشدد هم پکې نه و، وعزم تشدد یې هغې دې حد ته راوستل چې دا ملک یې پرېښودو. خو دغه دومره لوی قرباني او دا دومره لوی جدوجهد او دا دومره لوی تحریک دا زموږ په نصاب کې زموږ د تاریخ حصه نه ده. کله چې مونږ ادب ته راشو، میرزا غالب دی د ډیلي سړی و، د باچا نوکر و، بیا انګریزانو ته د پنشن لپاره درخواستونه کول، د ملکه وکټوریا یو لوی قصیدې ولیکله، یو داسې سړی و. هغه زموږ لپاره ډېره لویه هستي ده. او خبرې یې څنګه وې چې وزوی چې کتنی روزی رکھے ہوئے ایک نہیں رکھا. او نور بلا کسی چې هغه خو د اسلام هم دومره خیال ساتلی و، خو هغه هم زمونږ یو لوی ادبي هستي ده. سره دی چې د ادب د مذهب او دغه سره تعلق نشته، خو به هر حال دا د یو انسان ذاتي خوبی وي او چې یو قوم په تاریخ کې کوم سړی یا کوم شخصیت شاملولی شي، په کار راځي چې د قوم خصوصیات په هغه شخصیت کې هغې کې موجود وي. بیا موږ ته څه ښودلي کېږي؟ هغه دوه قومي نظریه سرسوي ده، حالانکه د هغه کتابونه او د هغه په اتلس جلدونو کې د هغه مقالات چاپ شوي دي. یو ځای کې پکې دا نشته چې مسلمان بیا قوم د هندو، هغه یو ځای کې پکې لیکلي دي چې زه هندو یم، په دې معنا چې د هندوستان اوسېدونکی یم. د هندوستان هر اوسېدونکی بلا لحاظ مذهب هغه هندو دی. دا خو د هغه خبرې دي. بیا موږ ته پکې دا ښیي چې علامه اقبال د پاکستان خوب ولیدو. علامه اقبال په خپله یو خط دی، په خپله موجود دی، ما سره هم شته، هغه نقل هم را سره شته، ترجمه هم را سره شته، هغه چې په خپل لاس لیکلی د هغې نقل هم شته چې هغه و چې ما پسې دا شی مه لیکې. د پاکستان په حق کې نیم. البته یو خبره به هغه کوله، علامه اقبال دا خبره کوله چې په شمال مغربي هندوستان کې د مسلمانانو یو سټیټ پکار دی، خو هغه سټیټ هم هغه خودمختاره جوړول نه غوښته، هغه د انګریزانو ماتحت. رڼا د علم په خپل قام کې خورول غواړم، وایي زه د جهالت د په تعلیم را پرځول غواړم.
وای زه دا خپل پرېوتې قام اسمان ته رسول غواړم